اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه ستاسو یعنې د خپلو ملګرو د میډیا ټیم شکرګزار یم چې تاسو د مخکینۍ په شانې بیا موږ له مقرره کړه او کوم چې فرض که زموږ د پراګرس دی دا خلکو ته د فیسبوک او د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغوی ته رسوئ، نو زه ستاسو ممنون او مشکور یم. د هغې نه پس دا موږ ته په مختلفو وختونو کې د موټرسایکل د غلاګانو ریپورټونه شوي دي چې په هغې کې عنایت الله، عبدالسلام وغیره د دې ټولو باقاعده موږ انکوایرۍ هم شروع کړي دي، پراپر قانوني کاروایي هم په دې باندې سټارټ دي. په بله ورځ په 4 تاریخ باندې چې کوم دی زموږ د مخبر په اطلاع باندې او زموږ په سورس باندې چې موږ کومه کاروایي وکړه چې یاره افسر علي ولد محمد علم خان سکنه سنبټ رحیم آباد کوم چې دا تاسو ته ښکارېږي دا هغه ته ملزم چې د شین کوټ چې اغوستی دی د دې رحیم آباد سنبټ اوسېدونکی دی او د ده سره وایي چې د غلا موټرسایکل دی. په هغې باندې باقاعده چې کله مونږ ریډ وکړو دی مونږ ونیو د ده سره باقاعده دغه یو موټرسایکل برآمد شو. بیا چې دی مونږ راوزدلي و انټروګیټ کړو، د انټروګیشن نه پس د ځان سره بل یو ملزم وخو دا کوم چې تاسو سره ولاړ دی مخامخ احسان الله ولد سید محمد سکنه سنبټ مایرا چې یاره دی هم زما سره د دې موټرسایکلو په غلا کې شریک دی او د ده په نشاندهۍ باندې چې کله دی د اولنی ملزم چې دی افسر علي د ده په نشاندهۍ باندې موږ مزید د ده د کور نه چې کوم دی نو یو موټرسایکل بل هم برآمد کړو، څو سره نور د موټرسایکلو سامان د هغې نه علاوه بل موټرسایکل دریم موټرسایکل چې دی نه هغه د ده په نشاندهۍ باندې بل برآمد شو. دا ټول تقریبا 3 موټرسایکلې د ده نه دې نه برآمد شوې چې دوی دا د میلې نه په مختلفو ټیمونو کې د مختلفو اوقاتو کې په مختلف طریقه باندې بولی دي. دی باقاعده د خلکو په نظر کې چې دی نه د موټرسایکل پته هم لګي دا د موټرسایکلو مصري هم دی او دی په سپینه جامه کې دا کار کوي او د ټولو نه غټه خبره داسې ده ستاسو د میډیا په ترو باندې خلکو ته په رسولو کې زموږ مقصد دا دی چې دا خلک چې کوم دي دا خلک وپېژنئ. دا به سبا هم په یو داسې ځای کې زموږ سره د بلې تانې سره د بل یو غریب نه به سبا موټرسایکل پټېږي، حالانکې دا 3 موټرسایکل دا دومره غټه کامیابي نه ده، خو زموږ مطلب د دې د شیر کولو دا دی چې یاره د دې قسم خبرو روکتام وشي، د دې مخنیوی وشي. سبا دپاره به بل د داسې غریب نه دی بیایي چې د هغه عجز به وس هم نه کېږي. په دې کې دا کوم عنایت الله چې دی دا عجز په 8000 روپۍ دی په پمپ کې نوکر دی، نو چې سړی په 8000 روپۍ په پمپ کې نوکري او د هغه عجز نه تر 40-50 روپۍ موټرسایکل او بیا د مصري په جامه کې او بیا په داسې انداز کې بوځي د دې انداز ته وګوري چې که دی کله فرض کا داسې په ټاټ باټ حالاتو کې راشي نو لکه ده ته فرض که د شک په بنا باندې راکوز کو تلاشي وله والي یا وله څه قانوني کاروایي کوي نو شاته به د دا چغې زه خو یو شریف شهري یم او زما عزت نفس ته مجروح کو د دنیا شی نورې مسلې به اخلي. نو لہذا دا چې کوم دي دا د دوی نه 3 موټرسایکلې فی الحال برآمد شوې کوم چې تاسو لیدی شئ او د دې نه هټ کر چې دوی نه مزید تفتیش هم جاری دی. انشاءالله موږ کوشش داسې دی چې دوی نه موږ مزید برآمدګي هم کوو. وجه خو کوم چې مطلب انټرنیشنل رولز دي کوم چې ویلډ رول دي دا چې یاره غلاګانې میجارټي خلک د غربت په لیول کوي، هغه خپل یو فیکټر دی چې چاته بېروزګاري ده، غربت دی، مجبوریانې دي، خو کم از کم د دې د حده پورې چې زه ګورم د دې نه یو غټ فیکټر داسې دی چې دا دواړه مصریان دي، د دې دا مجبوري نشته. خو ما چې څومره انویسټیګیټ کړې ده د دې نه چې څومره زه نتیجې ته رسېدلی یم نو د دې د والدینو د دې نګراني او بل د دې والدینو د دوی سره په دې کې کومک دی. لکه فرض کا دا یو کس چې کوم دی د پلار خو و چې زه په بارګین کې پراپرټي ډیلر یم محمد علم هغه و چې زه ښه د پراپرټۍ کار کوم او دا شی نشي کېدی تر دې پورې چې زما سره په دې کې سفارشیان یې راوستي زما سره په شر و چې نه زما د زوی چې کوم دی دا په 8000 روپۍ موټرسایکل اخیستی دی. نو د دې د کیسه پورې زه ګورم که نه دا د دې د پلانانو د دې سره کومک ته د دې نه تپوس نشته. زما د طرف نه زه ستاسو د دې میډیا په ذریعه باندې د دې والدینو ته دا پیغام ورکول غواړم چې کم از کم که غربت دی که بېروزګاري ده هغه په خپل ځای یو فیکټر دی، هغه ټوله دنیا د دې سره په مخ ته، خو زموږ د حده پورې چې کوم دی نه په خپلو ماشومانو باندې نظرثاني کوئ، نگرانی ساتئ. کم از کم ماښام چې خپل بچی راشي د هغه د تربیت یو اهم اصول دي چې ته د هغه د پاکټ مني تپوس وکړې چې بچی ستا سره دا پیسې د کوم ځای نه رالې، ستا سره دا موټرسایکل د کوم ځای نه راغی. د هغه په وسایلو او د هغه په مسایلو باندې سوچ پکار دی. که د هغه په مسایلو او وسایل موږ کمپیر کړو نو انشاءالله دومره ده چې په دې کې د کافي حده پورې موږ مخنیوی